پاک کې د فلسطین په مسلمانانو باندې غټ تکلیف دی، غټ چې کوم دی په هغې ظلم کېږي. ربه د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي. الله زموږ د پښتنو هم مدد وکړي. زموږ پاکستان کې هم امن راوستلی کړي. د پاکستان د ځمکه هم د قرآن کریم نظام پکې راوستلی کړي. او زموږ چې کوم پښتانه دي ربه په دې کې اتفاق پیدا کړي. زموږ د مسلمانانو نه دا بدامني، دا دماکې، دا بمونه او دا نور چې کوم مرګونه دا ټول ختم کړلی کړي. ربه زموږ د پښتنو الله ته مخه کړي. زموږ د مسلمانانو حفاظت وکړي. الله زموږ پښتانه ډېر مړه شو، ډېر چې کوم دی بوجو کې ښخ شو، ډېر روغ شو او ډېر په قسم قسم تکالیف باندې چې کوم دی مړه شو. ربه د دې مسلمانانو مدد وکړي او زموږ د پښتنو خدای مدد وکړي. چې کومه د خیبر جرګه ده ربه دې کې چې کوم دی هر قسمه بدامنۍ نه وساتي او دې نه خیر دنیا ته خور کړي. الله امن دې دنیا کې راوستلی کړي. زموږ د ټولو چې کوم دی په دې وطن کې امن راوستلی کړي. ربه موږ محتاج یو تا ته قرآن مو خدای ته چې کوم د دې برکت باندې زموږ د وطن کې امن راوستلی کړي. څوک چې زموږ دین زموږ وطن خرابوي په خپله څپېړې ورکړه. الله څوک چې زموږ دین ته نقصان ورسوي، زموږ مسلمانان وژني، ربه په خپله څپېړې ورکړه. مسلمانان د اخلاص کړه. زموږ د ټولو مسلمانانو مدد وکړه. ای د ابراهیم علیه السلام ربه، ای د موسی علیه السلام ربه، ای د عیسی علیه السلام ربه، ای د محمد رسول الله ربه زموږ مدد وکړه. الله زموږ مدد وکړه. څنګه چې یونس علیه السلام د مۍ په ګېډه کې ساتلی و، څنګه چې ابراهیم علیه السلام په اور کې ساتلی و، ربه څنګه چې ابراهیم علیه السلام په اور کې ساتلی و، دا شان زموږ د مسلمانانو حفاظت وکړه. الله خصوصا دا چې کومه جرګه ده او د مسلمانانو د پښتنو راټوله ده، الله دې کې خیر او برکت واردوه. الله دنیا ته د خیر خور کړه. ربه بس دی پښتانه بې عزته شو، پښتانه مړه شو او پښتانه ډېر ودرېدل. الله نور دا بدامني په اتفاق باندې بدله کړه. الله دا بدامني په امن باندې بدله کړه. ربه نور زموږ چې کوم دی زموږ نه راضي شي او د هر قسمه بدامنۍ نه مو خلاص کړي. څوک چې زموږ پښتنو کې بدامني خپروي او مسلمانان خرابوي په خپله څپېړې ورکړه. الله چې په کومه څپېړه دی نمرود والی او چې په کومه څپېړه